د قومي وطن پارټۍ کارکنان وایي چې سبا به د زیم یونین کونسل د جانزیب خان او اجمل خان په دیره کې یو عظیم الشان جلسه کیږي چې مقصد یې د الیکشن لپاره کمپاین شروع کېدل او د ورکر او د لیډرشپ ترمنځ رابطې مضبوطول دي. د زیم یونین کونسل د قومي وطن پارټۍ مخکش جانزیب خان وایي چې د تیرو 10 کالو راسي صوبه او عوام سخت وځپلي شو او دوی نه غواړي چې پر روان وخت کې د صوبې واګي د هغې چا په لاس کې ورکړي چې صوبې ته زیان رسولی دی. ښاغلي جانزیب خان زیاته کړه چې د ملتپاله ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو په دور کې سیمې او صوبې ترقي کړې وه. خلکو ته روزګارونه ورکړی شوي وو، هر کور ته د ګیس کنیکشن رسولی شوي وو، روډونه او د اوبو نظام برابر کړی شوي وو. او اوس یو وارې بیا ولس غواړي چې دغه رنګ ترقیاتي کارونه دي نور خو مو کړی شي، نو ځکه یې دغه جلسه را جوړه کړې ده. دا 15 کاله نه چې 10 کاله به یاد کړو چې مونږ ډېر زیات د یتیم په شان وخت تېر کړ. علاقه په دې باندې پوه شوې ده که کار مونږ له کوي نو دا د شیرپو خانان آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر خان شیرپو صاحب هغې مونږ له دا کارونه کې تاسو وګورئ هغې له لږ شانتې په دې کې یو حصه ورکړی شوې وه. نو تاسو بیا د شاخ باندې د موټروې ته وګورئ، تاسو د زیم نه چې کوم شاخ ته ځي، د زیم نه چې کوم عمرزو ته ځي یا شاخ نمبر 3 دا د موټروې نه کمې نه دي. بیا د ګیس په مت کې چې دلته کور ته او هغه داسې یو شخصیت دی چې هغه ته د ټولې علاقې کور معلوم دی. ما ته ویل د فلاني کار ګورې پاتې دی، ما به ورته ویل چې مونږ قابو کړی ویل نه ګورې زه پکې پاتې دي، زه چې به ورغلم هغه به ځان خبر کړی او مونږ به هغه کار هغه ځای ته ورسو. هغه ته د ورکر د مسلو پته ده. نو الف خان صاحب دې حوالې سره دا خلک اوس په دې خبره باندې پېښ شوي دي. کله چې مونږ د دې نه مخکې الیکشن وشو یا سلیکشن وشو یا الیکشن وشو هغه محرومیانې زمونږ د 15 کالو پورې وچلېدلې او دلته زمونږ د دې علاقې هېچا تپوس ونه کړه. ای وندی چې ته په خدای یقین وکړه که موږ سره په جنازه کې یا په لاسنیوه کې هم دوی شرکت کړی نو انشاءالله تعالی کوم هلکان چې وو کوم ځوانان چې دي هغه انشاءالله هغه وخت کې چې څه وو نو هغه یو ریله راغلی وه یا هر څه چل چې وشو چا چې راوستي وو هغه هماغه شان د انشاءالله واپس خپل دغه ته رالل. نو دغه حوالې سره مونږ نن سبا دپاره دا ګیدرینګ کړی دی، ډور ټو ډور کمپین هم کړی دی او چې چا له ځو نو هغې راته خدای شته چې وایي چې هېڅ ضرورت نشته دی، فیسبوک چلېدلی دی، نور چې دی نو زمونږ کوم چې د میډیا ملګري دي هغې چلولی دی. ما ته بار وایي چې ته مه راځه، خو برکیف دا خو زمونږ ما باندې فرض دي، ما باندې واجب دي چې زه خپل ورکر له ورشم او د دې خانه او دوی ترمنځ زمونږ جرګه شو، مرکه شو او هر هغه دغه ته لاړ شو د علاقه دوباره هغه شانتې جنریټ کړو. پخواني د تحصیل ممبر ذاکر الله زیم په ولس غږ کړی دی چې د حقیقي سیاسي لیډرشپ په انتخاب او کمپین کې د ګډون وکړي او دې نه بعد الیکشن باقاعده چې کوم را روان الیکشن دی د هغې آغاز کیږي. نو زما ستاسو د میډیا په وساتت سره ټولو وروڼو ته خواست دی که هغه زموږ د زیم هوارو دي یا زموږ د تنګي تحصیل سره تعلق لري، ډسټرکټ سره تعلق ساتي، زموږ هوا چې کوم ځای پورې رسي هغې ته دا ریکویسټ دی چې د زیم یونین کونسل زیم هوارو ته د جانزیب حاجي صاحب او د اجمل حاجي صاحب حجرې ته تاسو سبا 15 بجې تشریف اوري وکړئ او خپل مشر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړئ. زه یو ځل بیا ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې موږ خپل ملي مشر ته دلته یو مثالي استقبال کوو او د هغې به دلته یو ښکلې طریقې سره د هغې په آمد باندې د خلکو ډېر زیات خواهشات دي چې هغې ته موږ خوشامدید وي او دا بیا چې کوم الیکشن کمپین دی دې ځای نه د هغې باقاعده آغاز وکړو. آفتاب احمد خان شیرپو د پښتون قام هغه لیډر دی چې نه یوازې په هغه باندې د دې قام د خدمت په ترڅ کې بمي چودرې شوي دي بلکې مشرانو یې هم د جون قربانۍ ورکړي دي او یو جمهوري مترقي پسند او د ولس په خدمت باور لرونکی مشر دی. په دغه موقع اجمل خان، ګوهر خان، لیاقت خان، سلیمان خان، حاجي حبیب او نورو مشرانو هم خبرې وکړې. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، یونین کونسل زیم، د قومي وطن پارټۍ